السلام علیکم. نن زموږ یو میټینګ و او د دې رواجونو باره کې نو هغې کې یو رشته دار فوتګي وشوه او د فوتګۍ دوران کې الله پاک یو داسې فضا جوړه کړه چې زموږ یو مشر و زموږ د قوم نو هغوی یو خطاب وکړو او هغه خطاب زما په خیال چې زموږ د ټول میټینګ نه جوړ دی. تاسو هم د هغوی د خبرې واورئ او خپل کامنټس په ضرور راکړئ. دغه طریقو کې یو طریقه د مړو ده. زموږ د پښتنو د مړو حالات چې کوم دی په بل نمونه دي. څنګه دي؟ یاره جي مړې به وشي، کور کې به ورسره یا غواوي یا به چیلی وي، میلمانه پرې را روان وي، هغه راونیسي، هغه لاله کړي که نه، یو خوا ورته مړې پروت وي، بل خوا ورته دا جړا شروع شي. نو موږ له دا پکار دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقه دا ده چې د هغوی په حیات باندې یو صحابي وفات شوی نو جعفر رضی الله تعالی عنه نوم یې که څه ما نه اوس د مغزو نه راغلی، نو هغه صحابه راغله او هغوی ته وویې چې ستاسو دا یو صحابي دی هغه وفات شو. وی ښه صحابو ته وویې وی تاسو لاړ شئ او ځان سره ډوډۍ والئ، د خوراک څیزونه والئ او د هغې ماشومان روچت کړئ، د هغوی په خوله کې هغه روټۍ کېږدئ او هغوی له حوصله ورکړئ. دا مې یو طریقه شوه، زموږ سنت طریقه شوه. کم از کم زموږ دا رواج پکار دی چې یو کور کې مړ وشو، کم از کم د علاقې د محلې خلکو له پکار دي چې په کور کې څه پخکي تیار شی پروت دي هغه راوړي او کېږدي، میلمانه به یې مخوري، قربانه به یې مخوري. دې کې غټ ثواب دی. او که نه هر څه دوست بارل چې هغه دا پلار یې مړ شو که نه او زه موږ به هم پرې ورشو او علی سلی به شروع کړو، دا ظلم دی. ټیک ده که نه جي؟ نو موږ له دا پکار دي چې کله مړی وشي نو مړی په کور کې د 3 ورځو پورې هغوی ته ویل پکار دي چې تاسو به اخلی پخلی نه کوئ، تاسو به موږ به تاسو له راوړو. زه په چوکانو کې چمکنی ورته سوکنی ورته موږ دا پښتانه وایي که نه، هغې کې یو معتبر سړی مړ و، هغې کې زه ناست وم او په هغې کې یو دا روټیانې را چلېدې، چا انګولي راوړل، چا څه راوړل، د خپل وس مطابق یو سړی پکې مه ولیده نو هغه سره په سر باندې په درستخان کې 2 روټۍ وې او په لاس کې انګولي نیولو او غریب و، عاجز و. هغه راغی، هغه چې ما وکتل نو سړي ته مې دا دا وي د مړي د کور دا امداد دپاره دا ډوډۍ راوړي، هغه یې پکې کړې. ما سره یو معتبر سړی ناست او په دې حکومت په کور کې ډېر لوی عهدې والا و. هغه وویل هلکه انوارالحقه دا ډوډۍ خو به زه خورم، ما خو چېرته نه نن یې خورم، خو دا سړي چې کومه دا په سر ډوډۍ وي او دا به ما تګ دی، دا ډېره بختوره ډوډۍ ده. نو دا طریقه شروع کړئ، دې کې ډېره فایده ده، الله هم خوشحالېږي، هغوی ته هم لږ سهولت راشي، خپل مړي ته به لږ په کولو زړه باندې وجاړي، دغه به وشي، نور دستور به وکړي. نو که داسې دا طریقه شروع کړئ، داسې ګرانه نه ده که نه جي؟ او له همت پکار دی او د خلکو وینا ته مه ګوره چې دا خلک به څه وایي. خلک به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حکمونو کې څه به خبر وکړي. نو موږ له دا پکار دي چې موږ د الله حکمونه ومنو او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په طریقو باندې موږ خپل ژوند تېر کړو. دا څو خبرې ستاسو په خدمت کې ما وړاندې وروسته وویې، زما دومره تجربه نشته که نه، نو که دی که څه کمې بیشي شوي زه معافي غواړم او د الله په حضور کې یو دعا وکړئ چې